تاسو ته ډېر په تفصیل خبرې واورولې. یوه خبره لطیف لالا ناصر پټک صاحب ته بشیر ګنډ صاحب ته کول غواړم، لکه څنګه چې وختي عباسیاب پټک صاحب وویل چې لر افغان هر وخت تحریکونه جوړ کړي دي، د تحریکو مسلسل یوه سلسله را روانه ده. د الله دا موږ ته چې نن نظریات را پاته دي، د سیاست پاکوالی را پاته دی، انسپایریشن پاته دی، او دا دومره ځوانان و مزید سیاست کولو ته تیار دي، خپل د وطن څخه دا تیارې لرې کولو لپاره تیار دي. دا ستاسو په شان محترم مشرانو برکت دی، د خټک صاحب په شان محترم مشرانو برکت دی. کني نن به دا هم نو لہذا تاسو په دې کار کې ډېر زیات کامیابه شوي یاست، ځکه نن دومره انسانان راجمع شوي دي او مزید د خپل قومي تحریک له دوام ورکولو ته تیار دي. محترم اوس زه بلنه ورکوم د ملي جمهوریت غورځنګ محترم مشر او د قومي اسمبلۍ غړی قدرمند محسن خان داور صاحب ته چې راسي تاسو ته په تفصیل خپله وینا واورئ. ستاسو په چکچکو د بدرګانو جناب محسن داور صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج ناست زموږ ډېرو محترمو مشرانو، محترم لطیف لالا، محترم بشیر بټه صاحب، زموږ د ارګنایزینګ کمیټې چې څونه هم ممبران دي، هارون بازی، زمون احمد جان لالا، ارګنایزینګ کمیټې چې نور ملګري کوم دي، اعجاز اسلم شو، عبدالله نګیال شو، انور سلیمان خیل شو، طارق شو او جمیله بیبي شوه، څونه هم چې زموږ د ارګنایزینګ کمیټې ممبران دي، زه او تاسو دلته په دې حال کې چې زموږ د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د سیند نه کوم ملګري راغلي دي، تفصیلا خبره به زه په پریس کانفرنس کې کوم، ځکه چې داسې دی چې ما خبره بیا هلته بیا ریپیټ کېږي، خو زه به یو خاکه پیش کړم دلته چې دا پروسس په کومه طریقې سره وچلېدلو. ټولو ته یو ځل بیا په راتګ دلته هرکلی ووایم، شکریا ادا کوم، او په خصوصي توګه زموږ دا خویندې چې څونه دلته راغلي دي، یقینا لالا هم دې طرف ته اشاره وکړه او دا هم یو حقیقت دی. چونکې نوی تنظیم دی، نوی تحریک دی او څه داسې وجود یې تر اوسه خورا نه لرو، نو هغه شانته فعالیت موږ ونه ښودلو، خصوصا د زنانو د شرکت په هکله. په دې باندې به ډېر بنیادي کار کول غواړي، ځکه چې د دې نه بغیر معاشره زموږ نیمګړې ده، او په نیمګړې معاشره او په نیمګړي قوم باندې زما په خیال هېڅوک هم خپل مرام ته نشي رسېدلی. او د دې شروعات موږ داسې نه کوو چې مثال خلي په ولس باندې به د دې غږ کوو. زما په خیال موږ چې څونه هم ملګري یو، د دې شروعات به موږ د خپل ځان نه کوو، هغې نه پسته به موږ قوم ته د دې تبلیغ کوو. زه یو خاکه دلته پیش کوم، هغې نه پس په دې میډیا ملګرو ته دا وایم چې مثال په پریس کانفرنس کې بیا تفصیلا د اجنډاو د منشورو په هغې باندې تفصیلا بیا موږ بحث کوو. د دې پروسس د دې ټول عمل آغاز موږ د ډېر وخت نه کړی وو. انفرادي طور زموږ ملاقاتونه وخت په وخت شوي وو، د مشرانو سره هم شوي وو، د ځوانانو په خپلو منځ کې هم شوي وو. خو لومړنی فارمل میټینګ چې کوم وو هغه موږ په 28 دسمبر د لطیف لالا په کور کې کړی وو، او په هغې کې موږ په دې باندې دا فیصله کړې وه چې داسې یو تحریک ضرورت دی، یو داسې سیاسي تحریک چې په جمهوري بنیادونو باندې. زموږ بدبختي زموږ د قوم دغه ده، موږ چې څونه هم تحقیقات وکړو، یقینا د الله خبرو کړه په دې تحقیقات په کار دي. زموږ دا ستونزې چې کوم دي، دا کومه غلامي چې کومه ده، د ریاست د غلامۍ نه موږ ولې ځان نشو خلاصولی. په هغې کې بنیادي یو وجه دا هم ده چې موږ یو سیاسي اداره اوس خپل قوم ته جوړه نه کړه، چې هغه اداره بیا د قوم د مستقبل فیصله کوي، افراد نه، اراده د قوم د مستقبل فیصله کوي. نو دا فیصله په هغه میټینګ کې وشوه چې داسې یو د جمهوري تحریک ضرورت دی، او پکار د دې دپاره موږ هلې ځلې وکړو. بیا د آیین دپاره کمیټې جوړه شوه، منشور دپاره چې یو عبوري ډرافټ دا کوم کتابچه چې تاسو سره ده په دې کې به ټیک شوه ډېرې نیمګړتیاوې وي، خو بهرحال بنیادي طور چې ته
یو لومبی قدم پورته کوي نو هغه به آغاز به ته د یو څه نه څه شي نه خامخا کوي نو دا یو آغاز دی په دې به بیا تفصیلا ناستې کېږي موږ هغه بنیادي څه نکات دي هغه په دې کې اچولي دي وخت سره په دې باندې تقریبا په اقتصاد باندې هم بحث کېږي هغې لپاره هم په هغې هم ریسرچ کېږي د اوبو په مسایلو نور چې کوم قومي مسایل دي په ټول باندې او نور مطلب چې څنګه د معاشره د قوم څنګه د دې پرمختګ لپاره چې کوم شي ضرورت دي په هغه هر یو شي به تفصیلا بحث کېږي بیا ورسره تقریبا په 21 فروری باندې موږ یو بل غټ میټینګ په پښتونخوا کې وکړو په ټاون کې او په هغې کې تقریبا د ډېرو ضلعو د پښتونخوا ملګري موجود وو بیا هغې نه پس موږ سفر وکړو پنجاب ته هم لاړو خټک صاحب دی بلوچستان جنوبي پښتونخوا ته راغلل سند ته راغلل تقریبا په ټولو یونټو باندې موږ وګرځېدلو نو موږ بیا یو میټینګ په 10 مئی باندې په صوابۍ کې وکړو په هغه میټینګ کې موږ د ارګنایزینګ کمیټې جوړه کړه په هغې کې انیشلي موږ سره د لاهور هم څه ملګري خو هغه ملګرو بیا په 18 تاریخ ځکه چې دا خبرې ټیک ته په دغه کې نور هم په وضاحت سره زه وکړم په پرس کانفرنس کې خو د وضاحت ضرورت ځکه دی چې څه وختونه داسې دي چې شروع په هغه یو میټینګ کې موږ سره وو په سوشل میډیا هم اوس هغه نشته د هغې بنیادي وجه دا ده چې د افغانستان ډیولپمنټ چې کله وشو په افغانستان کې چې کله د کودتا وشوه او یو د پاکستان جنرالانو د خپل د نړیوالو قوتونو په سپورټ باندې په افغانستان باندې قبضه وکړه د طالب په شکل کې نو په هغه ټایم کې یو دریځ زموږ مخې ته راغی په هغه دریځ سره زه د پنجاب ملګرو اختلاف نو هغه په 18 اګست په میټینګ کې بیا هغې وویل چې یاره دا خو مطلب حالانکې په دې ټولو خبرو باندې بیا بحث شوی و او هغې نه پس بیا هغې وویل چې بس مونږ اعلانس طرف ته لاړ شو فلحال مونږ تاسو سره په دې بیانیه باندې دا کوم نظر چې تاسو د افغانستان په باره کې دی په دې نه شو دی بیا آخري میټینګ زموږ ارګنایزینګ کمیټې په 29 اګست باندې وشو په 29 اګست کې چې کومې پاتې فیصلې وې په هغې کې هغه هم وشوې او نن هغه چې کوم عبوري یو تنظیم ستاسو مخې ته راغی دا تنظیم به ځي په ټولو صوبو کې به یونټې جوړوي او بیا به صوبایي تنظیمونه ځي په ضلعو کې به یونټې جوړوي ضلع به ځي بیا د یونټ کونسل لیول ته هلته به ارګنایزینګ سیټ اپ جوړوي بیا به نه پس بیا به د ممبرشپ ډرایو شروع کېږي او ممبرشپ نه پس ته به بیا د لاندې د یونټ لیول نه یو منتخب تنظیم مخې ته راغی او هغې دپاره خپل چې کوم منشور پکار دی کوم منشور باندې تنظیمي ډانچه پکار ده په هغې باندې موږ کار کړی د ارګنایزینګ کمیټې په کې دي مخکې به په هغې باندې کار کوي خو دا یو خبره زه په خیره کې خامخا کول غواړم نور به بیا تفصیلا په دې پریس کانفرنس کې د میډیا ملګرو ته کوم بریفینګ ورکوو په هغې کې وایو چې یقینا دا یو آغاز یو لومړی قدم که موږ چېرې دومره په دې هم وکړل چې د خپل قوم ته یو جمهوري اداره په لاس ورکړو چې هغه د دې راتلونکي سیاست د دې راتلونکي ژوند د دې د مستقبل فیصلې کوي او څه ستونزې چې دي څه مشکلات دي د دې په ژوند کې د دې په راتلونکي وخت کې د هغې ته د بند تړلو دپاره زموږ سره یو اداره وي ځکه چې دا د افرادو کار دی نه که په حیثیت قوم په حیثیت یو اداره په حیثیت یو تنظیم د دې مقابله موږ ونه کړو نو افراد خو تاسو ولیدل په تاریخ کې چې که د یو فرد نه غیر شاپیره یو ګوند یا یو تحریک یا هر قسم یو ډله د یو فرد نه راغونډوي نو که یو فرد هر قسم عمل هغې سره وشي هغه یا ټارګېټ شي هغې نه پس یا څه نور هم مطلب مسئولیتونو ښکار شي نو هغه ټول تنظیم او هغه ټول تحریک او هغه ټول سیاسي ګوند ظاهره خبره د هغې بیا هغه ټریکل ډاون افیکټ وي نو دا به یو د یو جمهوري تنظیم بنیاد موندو او بیا چې دلته بیا ډیبیټ کېږي نو داسې نه ده چې مطلب د دې مسلو حل راوتی نه شي چې تجزیه کېږي هر سړی راځي خپل فکر او هر یو فرد د دې تنظیم هر یو فرد یې دومره اونرشپ لري څومره اونرشپ چې عبدالله ننګیال لري څومره اونرشپ چې مزمل لري څومره اونرشپ چې زاخم څومره اونرشپ چې لطیف لالا او بشیر مټه صاحب
خټک صاحب بشرا بیبي او جمیله بیبي یا مدن څونه چې دي د دې عمل او نشیب باندې پکار چې د دې تحریک سره تړلې هر یو فرد همدا عمره د دې ممبرشپ اخلي د قوم هر یو وګړی هر یو بچی هماغه عمره د دې تحریک او نشیب اخلي پس هغې نه مونږ کولی شو چې کېدای شي د قوم د ستونزو مونږ څه نه سبا راوباسو که د دې نه علاوه به ګران دی چې څوک پر هغه ته دا احساس دی نو هغه بیا هماغه عمره برخه هماغه عمره قرباني ورکوي چې څونه مطلب په هغې کې هغه ته برخه میله دا به ایز ا هول ټول قوم د دې اونرشپ اخلي زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو چې کوم خویندې راغلي دي او د سند چې کوم ملګري راغلي دي د جنوبي پښتونخوا نه د اسلام آباد او د پنجاب نه چې کوم ملګري راغلي دي هغه ټولو یو ځل بیا شکریا دا یو آغاز دی یقینا چې ډېره غټه ستونزه ډېر غټ تکلیف او ډېر مشکل دا دومره اسان کار نه دی په د نن سبا ماحول کې چې تاسو ولیدل چې په کوم طرف د حالات روان دي په افغانستان کې په کومه طریقې سره د کابل کولاپس شو نو زما په خیال په دغه شانتې حالاتو کې په یو قوم پرست سوچ او فکر سره مخې ته راتلل او بیا د هغې نظریې مخ په وړاندې وړل دا به دومره اسان کار نه وي خو که په دې وخت کې که په کرایسس کې دا کار موږ ونه کړو نو بیا مطلب قوم ته خو د لیډرشپ ضرورت هم په دغه شانتې کرایسس کې نو د دې ټولو تیارو نه او دې ناامیدۍ نه به دا قوم راوباسو یو ځل بیا تاسو ټولو د راتګ د میډیا د ملګرو نه بخښنه غواړم ځکه چې دوی ډېر زیات انتظار وکړو او نور پکې چې کوم جزئیات دي هغه به په پریس کنفرنس کې بیان کړو او ډېر مهرباني حالات خوشحال او آباد ساته